په خیبر پښتونخوا کې لست افغانستان د مهاجرینو کیمپونه مکمل ختم کړل او دا ځمکه یې ټوله د پښتونخوا حکومت ته حواله کړه. اوس دې وخت کې غټ سوال دا دی چې په دغه کیمپونو کې کم خلک اوسېدل دا به اوس چېرته ځي؟ افغانستان ته به ځي؟ کم خوا به ځي؟ په دې کې خو داسې کسان هم وو چې هغوی ته د پاکستان کارډونه میلو شي، دغلته یې ځان له کورونه اخیستي، کاروبارونه یې روان کړو، هر څه چې کوم دی بس ختم په یو ټس سره چې کوم دی هر څه تباه وباه شو. باقي سټیټ په خپلې پالیسۍ باندې ښه پوهېږي، په هغې کې موږ لږ ګوتېوال نه وي په کار، خو هسې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې لږ چې کوم دی نرمي شي او نه ښه وه، ځکه چې دې کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی شرپسند نه دي، فورمن خلک دي او کاروبارونه یې روان کړي دي. نو داسې حالت کې چې کوم دی هغوی به څه کوي غریبانان؟ هسې انسان پړه خفه شي، یار خامخا پښتونولي ده، یو وینه ده، زړه خفه شي انسان. باقي سټیټ په خپلو پالیسو خو پوهېږي، دغه کې مونږ ګوتې نه شو وهلی، مونږ کمزوره خلک یو. خیر تاسو دې باره کې څه وایي؟ خپله رایه په کمنټ کې لازم راکړئ، مهرباني. سلامونه ملګرو، الله دې خیر وکړي. حالات ډېر خراب شول. دې وخت کې د پاکستان د حکومت طرف نه ټولو صوبو ته اعلان شوی دی چې څومره د افغانستان وروڼه دلته اوسي، تاسو به ورله روزګار نه ورکوئ، تاسو به ورله کور په کرایه نه ورکوئ، تاسو به ورله پناه نه ورکوئ، ځان سره په روزګار کې شریک کوئ نه، مطلب هیڅ قسمه تعلق ورسره نه ساتئ. دا دومره د سټیټ خپله پالیسي د پالیسۍ کې موږ څه نشو ویلی، سټیټ په خپلې پالیسۍ پوهېږي، خو زما په خیال باندې دومره سختۍ خو نه دی په کار یار، دومره سختۍ دا خو مطلب ډېر زیات چې کوم دی هیومن وایلیشن دی. نور ملکونو کې د افغانستان د وروڼه اوسي نه، نو پاکستان هم یو بل دی که یو جمهوري ملک دی، په کار دلته هم پکې دومره سختۍ را نه شي. باقي د سټیټ خپله پالیسي. خیر تاسو دې باره کې څه وایي؟ خپله رایه په کمنټ کې لازم راکړئ، مهرباني.